بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو او نن دې پروګرام کې مونږه د اعتکاف باره کې د اعتکاف فواید او حکمتونه ذکر کوو. لومبې فایده خو د اعتکاف دا ده چې سړي ته د جومات ناسته نصیب شي او هغې سره جماعت سړی په اسانه باندې حاصلوي. دویم دا چې سړی د ډېرو بېهوده خبرو نه بچ شي، ځکه چې جومات کې د هغه کار نشي کولی کوم چې بار کوي. درېیمه فایده دا ده چې انسان د ذهني انتشار نه او د اضطراب نه بچ شي او دته د یکسویه دولت حاصل شي. څلورمه فایده دا ده چې د همه اوقات 24 ګنټې په ثواب کې تیریږي، که دی خاموشي او که دی اوده وي، خو د ثواب جاري وي او دته ثواب چې دی نو هغه میلاویږي مسلسل. نو دا یو څو فایدې دي. دې نه علاوه یو پنځمه فایده هغه دا ده چې په دې کې د لیلة القدر د شپې عبادات چې دی نو هغه دته نصیب شي. په دې کې دا یو غټه خبره ده چې د معتکف نه د لیلة القدر شپه دا نه خطا کېږي، دته خامخا په دې شپه کې حصه میلو شي. د هغې نه علاوه د اعتکافو فایده دا هم ده شپږمه چې دی د ژبې د لو نه بچ شي. عام طور چې سړی باري نو هغه خامخا کله د فضول خبرو شکار شي او کله هغه د غیبتونو شکار شي. معتکف د دې نه محفوظ وي. او اومه فایده د اعتکاف دا ده چې سړی د روژې حفاظت د وشي. روژه دې سره دته محفوظه پاتې شي. او اتمه فایده دا ده چې دی یو مسنون عمل وکړي او هغه مسنون عمل چې دی نو د هغې ذمهداري هغه دی ادا کړي. او کله کله داسې هم کېږي چې په محله کې نور څوک نه کښېني نو یو معتکف چې په اعتکاف کې کښېني نو د ټولې محلې هغه ذمهداري دی فارغه کړي. او نهمه فایده دا ده چې دې سره انسان د خاموشۍ او پرکټس وشي، ځکه عام طور سړی د فضول خبرو نه هغه خاموشي نو د ده د خاموشۍ او پرکټس وشي. او د ده د 10 نمبر د ده د جومات سره تعلق پیدا شي. وایي چې د جومات کې فرشتې دي، څوک چې ډېر کښېني جومات کې د هغې سره تعلق جوړ شي او هغوی ورته بیا دعاګانې کوي. نو دغه امکان هم شته چې د جومات کوم فرشتې د جومات اوسېدونکي فرشتې وي هغې سره د دوی تعلق پیدا شي. بهرحال دا یو څو فایدې هغه پیش خدمت دي. کتابونو ډېرې زیاتې چې دی نو لیکلي دي او دا تنبیه دپاره یو څو ذکر شوې. الله تعالی دې معتکفین حضراتو ته مقبول اعتکاف نصیب کړي. مسنون اعتکاف خو اوس نه کېږي، خو که څوک بنده خدا نفلي اعتکاف کوي نو د نفلي اعتکاف دروازه اوس هم کولو ده. جوماتونو ته لاړ شئ او اعتکاف وکړئ، د 1 شوا روزو کې، د 2 کې، د 3 کې، څونه چې وخت وي نو خپله حصه په اعتکاف کې واچوئ. الله دې
طول خوشحالك الله دې موږ معاف کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.